په منګران دی او دا ځکه محترم دی اے ملولي مخوخ دی التحاق پیډیم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی پښتون دی د پښتون د کالمیر د قافلې دی پښتون دی د پښتون د کالمیر د قافلې دی بچې د باچا خان دی د پښتون د سر پټکې دی بچې د باچا خان دی د پښتون د سر پټکې دی دا ځکه مشرانو دی خوښ کړی لنګیالې دی دا ځکه مشرانو دی خوښ کړی لنګیالې دی په غور سره واورئ دا ځکه مشرانو دی خوښ کړی لنګیالې دی نو ساتلې مو سپین چرګ ساتلې مو سپین چرګ وکې دی په شعر باندې ځان پوهېږې بیا به ماله داد راکوې ښه ساتلې مو سپین چرګ او عمران خان د ایټم بم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی په چا چا ګران دی لاس اوچت کړئ نو وایئ ما سره دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی راغلی اشنغر ته وګیدل دا بنیګاله راغلی اشنغر ته وګیدل دا بنیګاله د ملک خزانه ټوله یهودیانو باندې واله ستېخته کې دې پاتې سې پناه کړه د دیواله دا غل به راقابو کړي دا غل به راقابو کړي چې زمری ورپسې سم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی یولس جوماتونه وایي دا چې عمران غل دی عمران څه دی عمران څه دی غل 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 دی یولس جوماتونه وایي دا چې عمران غل دی نشو او تماشو کې اخته شوی دغه غل دی نشو او تماشو کې اخته دغه لوی پاگل دی د ملک په ملت او د قایل دغه قاتل دی خو نه امریکا وایي دا په ټولو مقدم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی قاید فضل الرحمن ویلې وړاندې اوسو کاله قاید فضل الرحمن ویلې وړاندې اوسو کاله ایجنټ د یهودیانو به راوځي د بنیګاله ایجنټ د یهودیانو به راوځي د بنیګاله دا ملک به خرڅوي په یهودیانو باندې لاله هم هغه شانې اصولن په هر سړي ماتم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی اے ملولي مخوخ دی انتخاب د پیډیم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی سراج الحق سراج پښتانه لیډران ستایا هر ځای کې پښتنو ته د غیرت خبرې وایه غدار د دې وطن او د قوم له خلقو ته ښایه غدار د دې وطن او د قوم له خلقو ته ښایه د فضل امین شاه اواز د زیرو ایټم بم دی د فضل امین شاه په خولو اواز د زیرو بم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی اے ملولي مخوخ دی انتخاب د پیډیم دی دا ځکه په منګران دی او دا ځکه محترم دی اوس راغواړو قائد ملت اسلامیه لایټونه آن کړئ یو موبایل هم پاتې نه شي لایټونه ټول آن کړئ مت سوچ بخاری یہ احباب وطن میں یہ دیکھ فضا شعلہ فشاں ہے کہ نہیں ہے حق بات کا ہر حال میں اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سرے پار کریں گے آپ
तकसीर